لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام او درد الالحاد درسونه روان دي. پرون پورې تقریبا 12 اعتراضات موږ ذکر کړو. 12 اعتراضات دا د ویډیو په شکل کې موجود دي. کمرګری چې اوریدل غواړي نو هغه زموږ په پیجونو باندې دي وګورئ ته موجود دي. د هریان اعتراضات کې د مسلمانانو ذهنونه په مختلف اندازو باندې دوی خرابولو کوشش کوي. دوی له باقاعده د بهر نه فنډینګ ملاویږي او دوی دا یو خپل کاروبار نن سبا پیشن ګرځولې دی. هر سړی راځي په اسلام باندې اعتراضات کوي. یو دهری د هر سلطان په نوم باندې چې کله د اسلام خلاف پروپاګاندا کوي اخره کې وي مال چاندو کوي چې زه د اسلام خلاف لګیم مال د فنډینګ ضرورت دی. الحمدلله موږ نه د چانه فنډینګ غواړو نه د چا فنډینګ ته ضرورت شته دی. موږ وایو چې مسلمانانو صرف د اعتراضات چاوي کوي موږ دغه جوابات کو صرف دا اور مخ کې شیر کوي. الحمدلله نه د چا د چاندې په تم یو نه د چانه غواړو موږ له الله رب العزت وسایل برابر کی. موږ تاسو مسلمانانو نه دا درخواست کوو چې مسلمانان نن سبا په شکوکو کې دا خلکو اخته کړی دي. ټوله دنیا سوشل میډیا استعمالوي او په سوشل میډیا باندې دا شیزونه ډېر په تیزی سره خوريږي. نو موږ تاسو نه هر یو ویډیو کې صرف دا یو درخواست کوو چې بھائی دا د الله د رضا لپاره شیر کوئ. دا زموږ د ټولو مسلمانانو مشترکه ذمہواری ده. دا یوازې زما ذمہواری نه ده او نه زموږ د علماء کرامو طلبه. دا د هر یو مسلمان چې دین د محمد دی قبول کړي جنتی دی که فاسق دی که فارسا چا چې د نبی علیہ السلام کلمه ویلي کنه نو هغه باندې دا ضروری ده چې د اسلام دغه بکې سبا کوي د اسلام د دین خدمت بکې. نن سبا وخت کې چې کوم مسلمانان سوشل میډیا استعمالي هغه د پاره دا یو بهترین موقع ده چې دوی د الله د رضا د پاره خپل حق ادا کړي او دوی دا سوشل میډیا باندې دا بیانونه درسونه شیر کوي چې کوم د مسلمانانو ذهنونه دې سره خراب شوي دي. الحمدلله موږ په جدید انداز باندې 4-5 کاله په دې موضوع باندې خواري کړې ده او لګیا یو سم په طالبان یو الحمدلله په دې موضوع باندې زمونږ د علماء کرام طلبه کرام لګیا دي. نو ان شاء الله را روان وخت کې به د دهریانو ان شاء الله صفایا به الله رب العزت د پاکستان نه کوي د مسلمانانو ملکونو ان شاء الله دا زمونږ اراده ورته کړې ده. موږ راځو نن 14 نمبر اعتراض ده. ملحدین دلته اعتراض کوي چې الله تعالی مونږ ته ځان ولې نه ښایي. ملحدین سوي الله تعالی مونږ د ځان ولې نه ښایي چې مونږ یو وینو من خدای جل جلاله ولې نشو لیدلی. دا څه وجه ده؟ نو جواب دا دی. نو موږ مخکې هم دا یو وضاحت کړی مخکې تقریبا 6 نمبر اعتراض چې الله رب العزت په دنیا کې ولې موږ نشو لیدلی هغه موږ مکمل تفصیل سره وضاحت کړو. خو دلته لږ په جدید انداز په نور انداز کې هم موږ لږ وضاحت کول غواړو. موږ وایو انسان کم سیزونه لیدلی شي او کم سیزونه نشي لیدلی. د دې خبرې وضاحت اول پکار دی. اول د یو شیز د لیدلو لپاره 3 شیزونه ضروري وي. نو لسبانو د یو شیز د لیدلو لپاره 3 شیزونه ضروري وي. اول دا چې هغه د هغه واضحه شکل موجود وي. دویم چې د حجم وي. حجم څه ته وایي؟ کثافت څه ته وایي؟ وزن د دې تعریف وکوم لسبانو. کمیت وایي کمیت او ماس ورته وایي. دا به تاسو ته مخکې د ساينس او د الحاد د فلسفه کې کله چې تاسو دهریانو سره مخامخ شئ ویره د دې سیارې دونه کمیت دی دونه ماس دی. نو د ماس او کمیت نه مراد په کوم جسم کې موجود د ماده مقدار ته ماس او کمیت وایي. کمیت څه ته وایي؟ په کوم جسم کې موجود د ماده مقدار ته ماس او کمیت وایي. ماده څونه دی په دې کې څونه ټنه ماده ده نو لکه دونه کمیت دی دونه ټنه کمیت دی او ماس دی. تاسو په دلو کې چې دې کې دونه ماده ده. دویم نمبر بیا وزن. الکه وي د دې سیارې دونه وزن دی. څه شه دی؟ وزن دی. نو د وزن نه مراد هغه قوت وي د کوم سبب چې سیاره ځان طرف ته اوسیز راکاږي. ګوره هر یو دا کې نن ما یو تصویر ولیدلو په فیسبوک باندې سحر ټیم کې چاوخ کې سپوږمۍ نه هم خپل سپوږمۍ غیر چا پیره ګرځي. هغه په تصویر سره راغلی و. سحر مون نروسته چې کله تاسو د فضا صفای تاسو چې اسمان کې ګوره دا سیاره زهرم ښکاری مشتریم ښکاری دا ښکاری په نظر کې دا غټي دا سیارې دي دا ښکاری. نو دی هر یو دا کې سیاره کې خپل کشش ثقل موجود دی. څه دی؟ کشش ثقل دا راکاږي. نو د وزن نه مراد هغه قوت وي د کوم په سبب چې سیاره ځان طرف ته اوسیز راکاږي. بیا کثافت څه وایي؟ نو د کوم سیز هغه مقدار کثافت
د کوم څیز هغه مقدار چې په خاص رقبه کې راشي هغه څیز ته هغه څیز کثافت وایي مولوي صاحبانو. او دغه شانته کې حجم چې دی نو د حجم په باره کې وضاحت دا شوی دی چې په ریاضي کې د حجم تعریف د یو څیز هغه مقدار کوم چې یو جسم درې اطرافو طرف ته راګیر کړي. نو موږ وایو چې یو څیز ته راګیری د هغه حجم به وي. حجم مو وپېژنو چې د یو جسم هغه درې اطراف چې دا یو جسم راګیر کړي نو دې ته بیا په انګریزي ژبه کې والیوم وایي لکه اشکالي اجسام سو داسې مختلف غونډه کې. نو موږ وایو چې د یو څیز د لیدلو لپاره د درې شیزونو ضرورت وي مولوي صاحبانو. اول دا چې د هغه واضح شکل وي، دویم دا چې د حجم وي، دریم نمبر دا چې د هغه رنګ وي. نو د کوم څیز چې شکل وي، حجم وي او رنګ وي هغه څیز بیا محدود وي، هغه څیز به محدود وي مولوي صاحب. او دا خبره واضحه ده چې الله تعالی ذات لا محدود دی، هغه د محدود د صفت نه پاک دی. مولوي صاحبانو پوهیږئ که نه پوهیږئ؟ نو موږ په دې وجه باندې زموږ د عقل چې دی دا دنیاوي عقل دی، دې کې د مابعد طبیعت چیزونو په باره کې زمونږ صرف وای تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، په زړه کې راتلی شي خو په سمجھ کې به دې نه راځي. ولې دا ماورای عقل خبرې دي. دلته دوی راشي وایي دا خلاف عقل دي. دې څه وایي؟ نو تاسو ورته ویل چې خلاف عقل څه ته وایي، ماورای عقل څه ته وایي؟ خلاف عقل دا ته وایي چې په هغې په موجود کېدو باندې موږ سره دلیل عقلي موجود وي. خلاف عقل موږ څه تعریف کړی چې د هغه په موجود کېدو خلاف دلیل عقلي موجود دی چې دا شیز باطل دی. حالانکه دی وی وړه ونه غټه ونه خدای پیدا کړی چې زر کاله د دې ناس ګیر چاپېره ګرځي. نو صاحبانو وایي دا خلاف عقل ده. موږ ورته دا ماورای عقل ده. خلاف عقل ولې نه ده؟ خلاف عقل به وایي چې ته به یو دلیل عقلي خو پیش کړه. موږ سره دلیل عقلي څه شی دی؟ موږ وایو چې الله وړه ونه پیدا کولی شي غټه نشي پیدا کولی. دا څه شی دی؟ ماورای عقل خبرې دي. خلاف عقل به څه وي؟ خلاف عقل به دا وي چې دلیل عقلي د هغه په موجود کېدو باندې موجود وي، د هغه په باطلوالي باندې. لکه شپه او ورځ ده، دا موږ مثالونو کې بیان کړي، تاسو نه به وسیر شوي. شپه او ورځ یو سړی راشي چې شپه هم د ورځ هم ده، دا اوس خلاف عقل ده. ولې؟ یا به شپه یا به ورځ. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ پنځه عادت دی، دا به یا پنځه یا به شپږ. اوس دا نه کېږي چې دا د شپږ او پنځه دواړه دي شي، داسې کېږي؟ هېڅکله نه شي کېدی. دا اوس خلاف عقل ده. باقي اوس جنت دی، جهنم دی، دا ولې خلاف عقل دی؟ دا خو د جزا او د سزا دپاره الله رب العزت دنیا کې تعالی اختیار درکړی دی چې انسانه تا ته مکمل اختیار دی. ته د ملایکو مونده کې مجبور نه، ته مجبوري محض نه چې ته هر څه د الله د قانون لاندې کې یو سکند دپاره نافرماني نه شي کولی. دغه شانته کې نور سپوږمۍ دا د خپل قانون تابع دي، د دې یو سکند خوا کېدی دی خوا کېدی نه شي. یو واحد انسان دی، حضرت انسان او جنات دی. انسانان او جنات دوی سره مکمل اختیار دی، ځکه دوی له جنت هم شته او جهنم هم شته. که چېرته دوی سره اختیار نه وي نو بیا د جنت د څه خبرې او جهنم د څه خبرې؟ نو موږ ورته دغه وایو چې زمونږ عقل چې دی دا دنیاوي عقل دی، په دې کې دونه دا محدود دی. نو په محدود کې لا محدود څیزونه نه راځي. او بلکې موږ دنیا کې الله ولیدلو امتحان به ختم شي. د امتحان په حال کې خو څه کېږي؟ مولوي صاحبانو سوال پټېږي، اعتراض ووایه او بیا جواب ووایه، ټولې وضاحت شوی. 14 نمبر اعتراض دی مولوي صاحبانو. موږ ته ولې ځان نه ښایي چې موږ یې ووینو؟ موږ خدای جل جلاله ولې نشو لیدلی؟ موږ الله ولې نشو لیدلی؟ جواب د دې سوال په باره کې د یو څو خبرو وضاحت کول غواړو. اوله خبر دا ده چې انسان کوم څیزونه لیدلی شي، انسان چې کوم څیز ویني د هغې تاسو به ورته ووایئ مولوي صاحبانو چې ته کوم څیز ویني د هغه دپاره څه وي؟ احاطه به کې هغه څیز د ده په حد نګاه او نظر کې به محدود وي. نو د یو څیز د لیدلو دپاره درې شیان ضروري دي. اول دا چې د هغې واضحه شکل وي، دویم چې د هغې حجم وي. حجم معنا هم وپېژندله، د یو ځای هغه مقدار کوم چې یو جسم درې اطرافو طرف ته راګیر کړي ته حجم وایي. او دریم چې د هغې رنګ وي، د کوم څیز چې شکل وي او حجم وي او رنګ وي هغه څیز محدود وي. شاباسي خبره واضحه ده چې الله تعالی ذات لا محدود دی، هغه د محدود د صفت نه پاک دی، هغه ماورا دی. شاباسي د انسان په سترګو کې د محدود د لیدلو طاقت شته دی او د غیر محدود د لیدلو طاقت پکې نشته دی. شاباسي آیا په انسان کې د خدای جل جلاله د لیدلو صفت موجود دی او کنه؟ موږ چې ګورو د انسان د لیدلو صفت ډیر کم. مولوي صاحبانو انسان کې د لیدلو صفت نشته دی، د انسان دا دغه ډیر کمزور دی. زمونږ په دې جسم کې مولوي صاحبانو میډیکل ساينس وایي د هر یو انسان جسم کې جراثیم موجود دي. په دې خوله کې د هر یو انسان وایرس موجود دي، جراثیم موجود. چا لیدلی دي؟ موږ یې لیدلی شو، موږ یې محسوسولی هم نه شو. ساینسدانان ډېر څیزونه پرون ما مطالعه کوله کائنات کې ساخت، کائنات کې خفیه راز، دا د سټیفن هاکینګ کتاب دی. دا وایي کله چې بیگ بینګ وشو او بیگ بینګ نه وروسته ماده او ضد ماده، ماده ته میټر وایي او انټي میټر ضد ماده، دا وجنګېدله، دې نه دا کائنات دغه شو. وایي دا ضد ماده لاړه، وایي داسې اخوا لاړه، دا زموږ د سترګو نه غایبه ده. اوس موږ ضد ماده نه شو لیدلی او ضد ماده شته هم نه په دنیا کې. دا زموږ دوی له چیلنج دی.
تاسو وایو چې ماده او زده ماده نه کائنات پیدا شوی زده ماده څه شوه ماده خدا جسم دی دا ټول جسم دا ماده ده دا هر څه ماده ده زده ماده څه شوه دا د ماده او د زده ماده نه پیدا شوی دا د ساينس نظریه ده نو چې ته زده ماده نشي لیدلی الکترون نشي لیدلی ها سټیفن هاکینګ سوی چې موږ الکترون نشو لیدلی الکترون چې د ماده د لپاره بنیادی اجزا دي چې الکترون او پروټون نه ماده نشته مادي اجزا ته نشي تاریک ماده ته نشي لیدلی په کائناتو کې په زرهاو څه ساينسدان بابا سره د دوربین او سره د ایجاداتو ته نشي لیدلی ها نو چې ته معمولی څه نشي لیدلی نو ته برب سووین ها باقي دا ضروري نه چې یو څه زنري منو باندې موجود نه دا خبره غلطه ده مولوی صاحبانو دې خبرو باندې سوچ کوئ کنه چې یو څه نه لیدل د دې خبره دلیل نه چې دا څه نشته مولوی صاحبانو د عالم دوه قسمونه دي اول عالم اصغر او دویم عالم اکبر عالم اصغر نه مراد د انسان جسم او نفس دی د ساينسدانانو د علم مطابق د انسان په خوله کې د غاښونو لاندې لاتیده جراثیم او وایرس موجود دي موږ هغه جراثیم او وایرس نشو لیدلی او نه محسوس کولی چا محسوس کړی چې لکه زما دلته وایرس خوځېږي را خوځېږي چې بارې راوباسم البته بوی بل محسوسوي اکثر دا خلک دا مسواک چې نه کوي خولې نه ډېر سخت بوی خېږي ګوره د مسواک کوي مولوي صاحبانو د انسان د خولې دا بدبوی دا د هر څه نه ډېر دغه دی پاک صفا نو دا کم خلک چې مسواک نه کوي ټوټ پیسټ نه استعمالوي د خولې نه داسې وږم خېږي نو دا وایرس د په خوله کې موجود دی او دله پته نشته دی مخکې ځه ځکه چې هغه زموږ د حد نگاه او نظر نه ماورا دي شاباسي دیم عالم اکبر ته وګوره د ساينسدانانو د تجرباتو مطابق تر اوسه پورې د کائناتو 10% معلومات هم نه دي حاصل کړي چې څومره کشاګانې او سیارې او ستارې موجود دي نه معلوم کړل او نه ولیدل او دا وایي چې دې کشاګانو نه اخوا کېدای شي چې نورې کشاګانې وي هغه زموږ د لیدلو نه ماورا دي د انسان په خپل جسم کې دننه د جراثیم د لیدلو په صلاحیت نشته دی او همداسې په عالم اکبر کې د کربونو څیزونو د لیدلو صلاحیت په انسان کې نشته دی دا زموږ نه پټ دي خلاصه دا شوه چې د انسان حد نگاه او د لیدلو طاقت دا محدود دی چې په دې سره مابعد طبیعت څیزونه دا وویني نو په انسان کې دا صلاحیت نشته دی شاباش خالق وویني ګوره په دنیا کې من خالق نشو لیدلی په دنیا کې خالق د لیدلو صفت الله رب العزت د انسان په سترګو کې نه دی ښی او بل جواب سره جواب دا هم دی چې دا دنیا دارالامتحان ده او په امتحان کې سوال پټولی شي کوم انسان خپل شاګردانو ته سوال وښایي نو بیا خدای امتحان نشو که چېرته الله جل شانه د انسان په سترګو کې دا صلاحیت پیدا کړی چې په دې دنیا یې ورته ځان وښودلو نو بیا خو به ټول مسلمانان شي او د عیب د ایمان خوند او مزه به ختمه شي څه شی به شي د عیب د ایمان چې غیب چې کم ایمان دی د هغه به څه شي مزه او خوند به ختم شي بیا خو به هر سړی وي دا خو الله رب العزت وي الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون ګوره چې په غیب باندې د ایمان راوړي په ورځ د قیامت خو به ټول مسلمانان په ورځ د قیامت به دوی وي ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون یا الله موږ واپس کړو دنیا ته او موږ بس کو نیک عملونه کو ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا دا ګور یا کچرته ودا چې د جهنم بغاړه ودرولې شي دا خلک یا الله موږ واپس کا موږ به بیا درو نه وایو موږ به ستا په دین باندې عمل کوو بیا به موږ الله رب العزت چې د دنیا کې موږ پیدا کړی د مختصر وخت لپاره الله رب العزت موجود دی الله رب العزت چې دی دا منګه ته عقل لا کړی دی د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې راضي کنه چې هغه تپوس شو و چاله چې توحید درس نه رسیدلی دا بس کوي الله به د عقل باره کې نه تپوس کوي چې تا د عقل درکړی د اسمه کې د اسمانونو ته نه کتل د کشاګانو ته نه کتل ساينس انسان الله رب العزت ته نږدې کوي چې کله ته د ساينس دا مشاهدات ګوري ستاسو په خدای باندې ایمان را زیاتیږي نو دغه وضاحت شو د 14 اعتراض الله تعالی مونږ ته ځان ولې نه ښایي مونږ کې هغه صفت نشته د لیدلو او مکمل دغه پوه شو انشاءالله دا بل اعتراض دی اعتراض راځي چې په حدیث مبارک کې راځي چې لمر د غروب آفتاب نه وروسته د عرش د لاندې الله ته سجده کوي اوس خو ساینس مونږ ته وښودله بھائی دا اعتراض دی دا مشهور اعتراض دی دا مستشرقین هم کوي او دهریان هم کوي په مختلف انداز سره چې بھائی نور دا نه غروب کېږي دا په افق باندې موجود دی دا ځمکه ګرځي دی نه اوس داسې په زمکه کې داسې ځای نشته چې هلته اوس د شپې نیمه شپه ده هلته اوس تکه توره تیاره ده موږ باندې سهار اته 9 بجې دي داسې ځای نه دی هلته مازدیګر دی چا باندې ماښام دی چا باندې د غرمې 12 بجې دي 1 بجه بنګلادیش کې اوس 11 12 بجې دي هغې نه لږه خوا چې هغې اوس د غرمې مونځ څوک کوي
نو دا څنګه د انور سجده خو نه کوي، موږ خو نه لرو سجده وکړله. نو د هغې وضاحت به انشاءالله سبا کوو. خو هم ده